بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد. پروګرام نبوي لار نن په حقیقي یو بل موضوع باندې خبره کوم چې هغه صحت او فراغت ده. حدیث مبارک کې راځي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبوه فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دوه نعمتونو کې اکثر خلک د په نقصان کې دي. یعنی دا دوه نعمتونه چې موجود وي دا غنیمت وګڼي او په عبادت کې دي کې مصروف نه دي. دا غنیمت ته یو او دو په دې کې عبادت نه کوي. هغه دوه نعمتونه یو صحت ته تندرستی ده او بل فراغت ته چې سړی وزګاري. انسان هسې هم د الله د نعمتونو هغه قدردان نه دی، ناشکر دی، مگر دا دوه عظیم نعمتونه د دې په سلسله کې انسان ډیر زیات ناشکر او ناقدردان دی، قدر د دې نه کوي. د دوه دولتونو دی، یو د صحت دولت او یو د فراغت دولت، او دا پته هم نه لګي چې انسان ته د صحت ته کوم وخت پورې میسر دی او د فراغت ته تر کوم وخت پورې میسر دی. هیڅ چا درا پته نشته چې په کوم ټیم مزنه جوړ کېږم او هیڅ چا درا پته نشته چې په کوم ټیم به کوم کار کې مشغولې کوم. د دې هیڅ پته نه لګي چې بیماری به کله راځي. څنګه چې بیماری راځي هغه انسان ته خوې نو چې راځم، او چې بیماری راشي بیا دا انسان حسرت او افسوس کوي چې کاش د صحت په وخت کې چې ما څه کار کړی وي خو بیا هغه وخت هغه نه تللی لاسونه مروړي او کار ته تللی. دغه شانتي هغه فراغت هم دی. ستاسو سره ټایم وي بیا به داسې وخت راشي چې ته 15 منټه هم نه وزګارېږې او ته به وایې چې کاش دا کار ما کړی وی. واقعاتو کې راځي چې حضرت میاجی نور محمد جنجانوی رحمه الله مبارک لیکلی شوی دی چې دی چې په بازار ته لاړو د بس سودا کوله، اند سره دغه یو تیلی وه، د روپو یو تیلی وجوده لکه بټوه شان وه. د چې به کله سودا کوله د به هغه بټو دکاندار له ورکړه چې په دې نه ځانه پیسې راواخله. هغه به ورته پیسې تشمار که نه په دومره ټایم کې خو زه څوک سبحان الله ویلی شم، د دې نه ځانه په خپله پیسې راواخله او ماله سودا راکړه. دومره د وخت هغه خیال به یې ساتو. بیا د هغه نه هغه بټوه چا وتښتوله، کڅوړه ته چا وتښتوله، نو دی پسې چا ورته وایي چې چا درنه هغه وایي لاړ شه پسې که نه. ده ورته وایي چې ولې پسې ځم چې دی څومره ځي او زه پسې ځم په دومره هغه کې خو زه ډېر شی ویلی سبحان الله ویلی شم په دومره ټایم کې، په دومره ټایم کې به زه الله یاد کړم. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمه الله خپل حالت په خپل باندې لیکي چې زیات اوقات د شپې هغه به داسې راتلو چې په شپه او ورځ کې به ما 2.5-3 غنټې خوب کوم، او بلا مبالغه سا وختونه داسې راغلي چې ما روټۍ به ماته یاده هم نه وه. زه به لګیا وم مصروفه وم، په ماسپښین روټۍ به ماته نه وه یاده، کتابونه به مې ویل، څه به مې کتل، څه به مې لیکل. خو چې کله به مازدیګر کې به ماته لږ ضعف غوندې ښکاره شو چې وجود مې لږ کمزوری، ماته به رایاد شو چې ما ماسپښین روټۍ نه ده خوړلې. او د شپې دا معمول خو داسې و چې د وخت نه زما
د شپې دا روټۍ چې ونو دا ختم شو هغه وای چې 35 غنټې بغیر د روټۍ و تیرې شوې او ما ته به دا پته نه لګېده نو دا خو د ماضی قریب چې تیر شوی زمانہ نه نږدې خلکو دا واقعات دي چې نور اولیاء او اسلاف تابعین او تبع تابعین هغه به د وخت څخه خیال ساتل موږ له هم د وخت خیال ساتل چې دی هغه پکار دي